बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट मतलब څه دی؟ د سبجیکट ورب اګریمنٹ مطلب دا دی چې سبجیکٹ او ورب په یو سنټنس کې به زموږ سره د سبجیکٹ او د ورب اګریمنٹ دی. اګریمنٹ مطلب د څه په بیس باندې د نمبر په بیس باندې دی. مثال په تور باندې په یو سبجیکٹ په یو سنټنس کې زموږ سره ون سبجیکٹ وي، سبجیکٹ زموږ سره سنګولر وي، نو د هغې سره چې کوم ورب دی هغه به هم اګري کېږي، هغه به هم سنګولر راځي. که چېرې زما سره سبجیکٹ فلورل دی، مور دین ون دی، نو بیا چې کوم ورب دی د هغې پام به هم څه لګي؟ پلورل پام به لګي. ٹھیک شو. په دې کې صرف زموږ سره جسټ دغه خبره ده، د دې 13 رولز دي. هغه 13 رولز په بیس باندې مونږ لګو چې په دې کې به زموږ سره صرف دغه لګي چې زما سره به سبجیکٹ سنګولر لګي، که پلورل به لګي، او که ورب به سنګولر لګي، او که فلورل به لګي. په دې کې صرف هم دغه خبره ده. په دې کې به صرف د سبجیکٹ او د ورب اګریمنٹ دي. په دې کې مونږ د ابجیکټ خبره نه کوو. که چېرته ابجیکټ زموږ سره سنګولر راځي، پلورل راځي، هیلپینګ ورب زموږ سره راځي، کلاس هغې کې نور زموږ سره هېڅ د هغې سره تعلق نشته. په دې کې به صرف زموږ کار څه سره د سبجیکټ سره او د ورب سره. نو سبجیکٹ ورب اګریمنٹ مینز د سبجیکٹ اینڈ وربس هیو always agrees in number. دا دواړه به صحیح همیشه به په نمبر کې صحیح اګري وي. not only does a verb change its form to tell time. موږ ته خو د ورب نه د دې پته لګي په انګلیش کې چې موږ ته د ټایم پته لګي. مثال په طور باندې که زموږ سره اس راغلی چې موږ وایو دا د پریزنټ خبره ده، که زموږ سره د سبجیکټ سیکنډ فارم راغلی چې موږ وایو دا د فاسټ خبره ده، فاسټ سمپل. که زموږ سره نو د دې چې کوم دی په دې کې صرف دا نه ده چې دا موږ ته ټایم شو کي، موږ ته ټینس شو کي چې دا زما سره فاسټ دی، پریزنټ او که فیوچر دی. خو د دې نه موږ ته څه پته لګي؟ but it also can change its form to indicate how many subject it has. سبجیکٹ په زموږ سره ورب به زما سره خپل پام د دې لپاره چینج کړي چې دا موږ ته دا شو کړي زموږ سره څونه سبجیکټس دي. ټیک شو. عام طور باندې داسې چې کله زموږ سره سبجیکٹ خپل پام هله چینج کړي چې دا موږ ته ټایم شو کړي، خو دلته کې په سبجیکٹ ورب اګریمنټ کې زموږ سره دا خبره ده چې ورب خپل پام چینج کوي د څه دپاره چې موږ ته دا انډیکیټ کړي چې زما سره څو سبجیکټ دي. فار ایگزامپل لکه ټیک دی ورب رن. که چېرته موږ رن واخلو when we are in the present tense، که چېرته موږ په present tense خبره کوو نو د verb run زموږ سره چېرته به چینج کېږي؟ change form to show its subject as singular when its subject is anything but I or you. د دې نه موږ ته پته لګي چې چېرته موږ د present خبره کوو او singular خبره یې نو موږ رنز لګو. خو داسې سبجیکټ به زموږ سره که چېرته I او یو لګي نو د دې سره به هم زموږ سره څه لګي؟ رن لګي. نو دې خبره مونږ کوو چې په دې کې زموږ سره سبجیکټ دغه اګزامپل ورکړی دی چې ورب زموږ سره نه صرف د ټایم دپاره بلکې د سبجیکټ د شو کولو لپاره هم خپل پام چینج کولی شي. سټډي دی فالوینګ چیټ. فرست پرسن زموږ سره څه دی؟ آی دی، او سنګولر سبجیکټ دی آی، او فلورل سبجیکټس چې بیا زموږ سره څه دي؟ هغه وی دی او یو دی. نو دا زموږ سره څه دي؟ فلورل سبجیکټس دي. فرست پرسن زه خپل ځان خبره کوم دا فرست پرسن دی، چې مخه زما سره چې کوم کس دی د خبره کوم دا سیکنډ پرسن دی، خو زه د بل کس خبره کوم چې هغه په دې ځای کې موجود نه هغه تھرډ پرسن دی. دوه کسان خبره کوي نو کوم کس چې خبره کوي دا فرست پرسن دی، کوم ته چې کوي دا سیکنډ پرسن دی، او چې د بل کس خبره ورته کوي نو هغه بیا څه شو؟ تھرډ پرسن شو. نو د فرست پرسن سره به دې سره به سره لګي سنګولر سره سبجیکټ زم سره څه دی؟ آی دی، او پلورل څه دی؟ وی دی د فرست پرسن لپاره. د سیکنډ پرسن لپاره سنګولر زم څه دی؟ یو دی، او فلورل هم یو دی، یو آل. او د تھرډ پرسن زم سره هی دی، او دی شو، دی شو، دا زم سره څه دی؟ تھرډ پرسن شو. یا یو نیم شو هغه زم سره څه دی؟ تھرډ پرسن. Did you notice that the third person singular in S was added to the verb form? که چېرته موږ دلته وګورو نو I run, we run, you run, you all run. خو که موږ د third person خبرو وکړو نو we runs, she runs, the boy runs, they run. نو که چېرته موږ د third person خبرو وکړو دلته کې موږ څه وکړو؟ د رن سره اس ولګو، د ورب سره رن زم سره ورب دی نو په دې سره اس راغی. So did you notice that the third person singular in S was added to the verb form? all the add شوی دی. نو the fact is that all present tenses verbs have an s added to them when the subject is third person singular. که چېرته زما سره subject third person singular وي نو هغه ټول verbs چې کوم دي د هغې سره به اس لګي. دلته کې موږ وګورو he runs, she runs, the boy runs.
خو دې موږ خبره وکړه چې دې زم سره پلورل سبجیکټ دی. نو چې کله موږ د پلورل خبره کوو نو بیا به زم سره لګي، بیا به د ورب هم پلورل پام لګي. دا یاد ساتل پکار دی چې کله زما سره د ورب سره اس راشي، د ډیزه غټ کنفیوژن دی چې کله د ورب سره اس راشي د سنگولر مونږ ته شو کیږي، چې کله د ورب سره اس راشي د سنگولري، خو چې کله د سبجیکټ سره اس راشي د پلورلی. په دې دغه خبره ده. نو د دې چې کوم دی د پلورل دی، نو بیا زم سره ورب هم پلورل لګیدل، اس سره نشته. خو د بوی یو الګ دی نو هغه سنگولر دی کنه، نو ورب فارم زما سره سره لګیدل سنگولر لګیدل، رنس سره سنگولر دی. مخکې به دا کلیر شي کوم رول راشي. think for a moment about the verbs walk, run and eat, sleep, try, study and work. دا کوم ګورو walk دی، verb دی، run, eat, sleep دی. now give these verbs the subject I. دی لوسو کا دی verb لچ کوم دی I subject ورکا، like I walk, I run, I eat. The pronoun I is the only word that can be a first person subject. I چې کوم دی زم سره هغه واحد pronoun دی چې زم سره first person subject دی. لکه the word you is the only word that can be a second person subject. لکه څنګه چې you زم سره second person subject دی، دغه I زم سره څه دی first person subject دی. The present tense verb for you remain the same for I. نو کوم زم سره present tense verb دی هغه به هم دغه شان دي څنګه چې د I په شانتي. لکه د present tense چې کوم دی زم سره لګي د I سره زم سره singular پام لګي، دغسې به د I سره هم لګي. څنګه چې په present tense کې زم سره د verb singular پام لګي، دغسې به د I سره هم د verb singular پام لګي. You walk, you run, you eat. However, when you change the subject I or you to he or the cat, we must add it an s. تر څو پورې چې کله مونږه څه ولګو چې کله مونږه د سبجیکټ I یا you، I زم سره فرست پرسن سبجیکټ دی، you زم سره سیکنډ پرسن سبجیکټ دی. که دا مونږه چېرته څه چینج کړو he ته، he زم سره تھرډ پرسن سنګولر سبجیکټ دی، او د کیټ دا زم سره تھرډ پرسن سنګولر سبجیکټ دی. نو بیا به سره مونږه اس لګو، ځکه چې دلته کې الریډي مو خبره وکړه چې تھرډ پرسن سنګولر سبجیکټ سره مونږه څه لګو اس په سره لګو. نو دلته بیا سره راشي د I run, I walk, I eat, you eat په ځای به سره راشي the cat walks, the cat runs, the cat eats etc. داسې بیا به سره سره راځي چې زم سره چې کله زم سره تھرډ پرسن سنګولر راغی بیا به سره اس لګي، او چې کله زم سره فرست پرسن یا سیکنډ پرسن نو د هغې سره به زم سره اس نه لګي، هغه به پلورل لګي. ها 13 rules د subject verb agreement. subject verb agreement errors زم سره یو سیریس او یو د زم یو سیګنل لا کوي چې رائټر چې کوم دی هغه په انګلیش لینګویج باندې کمانډ حاصل نه دی. نو دا زم سره یو بلنډر دی چې زیاتر که چېرته موږ سره د سبجیکټ ورب اګریمنټ پته نه وي نو بیا به زموږ نه ایررس کېږي، نو دې نه بیا ډایرکټ یو کس ته پته لګېدی شي چې دا څه دی د په انګلیش لینګویج باندې کمانډ حاصل نه دی. It is important that writer understand the following 13 different situations that might cause subject verb agreement errors. نو دغه 13 rules situations موږ لا په ذهن کې ساتل پکار دي کوم چې subject verb agreement errors جوړي. Because of these special situations there are 13 corresponding rules to ensure that subject and verb always agree in number. نو دغه 13 different situations په ذریعه سره موږ ګورو چې دغه زم سره subject او verb چې کوم دی هغه د یو بل سره agree کیږي په نمبر کې. This is simple rule that most of us automatically use without even thinking, and it applies to every singular third person verb in the entire language. دا چې کوم دی موږ عام طور باندې لکه موږ سوچ هم نه کوو، لکه څنګه چې موږ انګلیش وایو موږ پکې دا یوز کړي دي ته موږ تھینکینګ هم نه کړی، لکه هغه موږ د هغې سره عادت شوي یو د انګلیش سره داسې، خو د هغې دپاره خپل سپیسیفیک رولز هم دا دي. From walk walks to run runs to laugh laughs and cry cries. دغه چې په انګلیش لینګویج کې چې موږ کوم لګو چې د واک نه موږ واکس جوړو، د رن نه رنز جوړو، د لاف نه لافس جوړو، د کرای نه کرایز جوړو. This also includes the helping verbs do, does, is, are and have, has. has have. دغه زم سره په دې زم سره هیلپینګ ورب هم راځي چې کوم موږ د ډو نه ډز جوړو، لکه موږ داسې نه وایو چې هی ګو په سمپل پریزنټ سمپل کې موږ هی ګوز هی ډز. نو دغه چې کوم دی موږ داسې څه کوو دا موږ چینج کوو، نو د هغې د وجې نه هغه خو موږ ته ټایم شو کوي. خو دلته کې چې کوم دی while we are not likely to write or speak the following sentences، موږ دغه لاندې سنټنسز چې کوم دی هغه موږ نشو لیکلی او نشو ویل، لکه I walks, they walks, the cat walk. If we do create a subject verb agreement error،
که چېرته موږ سبجیکټ ورب اګریمنټ ایرر چې کوم دی هغه جوړو نو موږ داسې نشو کولی چې آی واکس غلط دی زه به وایم چې آی واک دی واکس هم غلط دی دی واک که چېرته زه وایم چې هی واکس هغه بیا صحیح دی یا زه وایم چې د کیټ واکس د بوی واک نو بیا دا صحیح دی خو که زه وایم چې دی واکس نو دی واکس غلط دی دی واکس چې کوم دی دی چې کوم دی زموږ سره څه دی تھرډ پرسن پلورل سبجیکټ دی او تھرډ پرسن پلورل سبجیکټ سره موږ وایو چې دا به څه لګي اس په نه لګي خو د تھرډ پرسن سنګولر سره به بیا څه لګي بیا به سره لګي لکه زه وایم چې د بوی د بوی زم سره څه تھرډ پرسن سنګولر دی یا که زه وایم چې هی هم زم سره څه دی تھرډ پرسن سنګولر دی هی واکس نو هی واکس بیا صحیح راځي رول نمبر فرست زما سره څه دی two or more subjects joined by end are considered plural and required the verb form without an s که چېرته زما سره دوه سبجیکټس وو او هغه دواړه په اینډ باندې راوځي شي نو دا دواړه به زه کنسیډر کوم پلورل به کنسیډر کوم او موږ ته دا خبره پته ده چې د پلورل ورب سره به زه اس نه لګوم صحیح شوه د پلورل ورب سره به اس نه لګي د پلورل سبجیکټ سره به اس لګي خو د پلورل ورب سره به اس نه لګي نو زما سره یو داسې سبجیکټ دی چې هغې کې زم سره د یو نه دوه د یو نه سیوا سبجیکټ دي لکه جان جون اینډ بوب دلته که زه وګورم نو یو جان دی یو جون دی او یو بوب دی په اینډ باندې دا دواړه زم سره څه شوي دي یو ځای شوي دي واک ټو دی سټور واک لګېدلی دی ځکه چې واک زما سره څه دی پلورل دی که چېرته زه داسې وایم چې جان جون اینډ بوب واکس ټو دی سټور نو دغه بیا غلط دی Bob and his brothers walk to the store. Bob او د هغه رونه چې کوم دی هغه walk to the store بیا لګېدلی ځکه چې په اینډ باندې راوځای شوی دی دا زما سره رول نمبر فرست شو سمپل خبره ده که چېرته زما سره دوه سبجیکټ وو او هغه دواړه په اینډ باندې راوځای شوي وو په اینډ باندې نو د هغې سره به زه ورب چې کوم لګوم هغه به پلورل لګوم سمپل If subject is modified by the verb each or every the subject is singular and will take the verb form in with s دا خبر کوي که چېرته زما سره په سبجیکټ کې ایچ یا ایوري راغلو نور هر څه به زه پرېږدم که چېرته ما په سبجیکټ کې ایچ یا ایوري ولیدو نو بیا به زه اینډ ته سوچ نه کوم که چېرته ما په سبجیکټ کې ایچ یا ایوري ولیدو نو ډایرکټ به زما مایند ته راځي چې دا زما سره سینګولر دی او د سینګولر سره بیا زه د ورب سره اس لګوم لکه ایچ بوی اینډ ګرل واکس ټو دی سټور که چېرته زه دلته کې دا خبره وکړم چې دا بوی اینډ ګرل خو په اینډ باندې یو ځای شوي دي نو بیا ولې زه واکس لګوم نو دغه به زه وباسم زه به ایچ ته سوچ کوم چې ایچ پکې ما ولیدو نو بیا به زه د اینډ خبره نه کوم بیا به ډایرکټ زه دا ووایم چې دا زما سره څه دی سینګولر دی او د سینګولر سره به اس لګي د ورب سره نو واکس ټو دی سټور دا زما سره رول نمبر 2 شو ایچ که ایوري پکې راغی به سینګولري رول نمبر 3 چې کوم زما سره دی if plural subjects are joined by are nar or but که چېرته زما سره پلورل سبجیکټس دي هغه په آر نار یا بټ باندې ځای شوي دي د ورب must only agree with the subject that is closest to it دې ته موږ رول اف پروکسیمیټي وایو په دې کې زما سره دغه خبره که چېرته زما سره د یو نه سیوا سبجیکټس دي هغه زما سره په آر نار یا په بټ باندې راوځای شوي دي نو په دې کې چې کم یو ورب ته نږدې دی هغه سبجیکټ کم چې ورب ته نږدې دی زه به هغه یو سبجیکټ ته وګورم چې دغه سبجیکټ پلورل دی او که څه دی سینګولر دی نو بیا به زه د هغې په بیس باندې ورب لګوم لکه اګزامپل ته وګورو either Bob or his brother walks to the store ګورو either brother or باندې راوځای شوي دي که نه either Bob or his brother څه دی یو ورور دی که نه نو هغه څه دی واکس ټو دی سټور برادر زما سره څه سینګولر شو زه به ورب سره وګوم سینګولر لګوم که چېرته به دې بل کې خبره مونږ وکړو neither Bob nor his brothers walks to the store دلته کې خبره وکړو نو په نار باندې یو ځای شوي دي خو دلته کې زما سره دی برادرز دي هلته کې برادر و سینګولر دلته کې برادرز دي رونه دي نو دلته کې به زما سره پلورل شو که نه چې پلورل شو ور به زه څه لګوم پلورل به لګوم نو واک زما سره څه دی پلورل دی ای سره به زه اس نه لګوم ټو دی سټور not Bob but his brothers walk to the store بلکې زما سره راغلی دی بیا په بټ باندې ورځای شوي دي او بیا څه دی برادرز دي نو بیا څه دی پلورل دی نو زه به بیا ور پام څه لګوم پلورل به لګوم د پلورل سره زموږ سره اس نه وي بلته که موږ سوچ وکړو not Bob but his brother walks to the store دلته کې بیا زما سره راغلی په بټ باندې ورځای شوي دي بیا برادر دی سینګولر دی بیا به زه سینګولر لګوم سمپل خبره ده چې کم یو
سبجیکټ، درې سبجیکټ دي، څلور سبجیکټ دي، پنځه سبجیکټ دي، خو چې کم یو سبجیکټ زما سره اخرنی و، مطلب دا دی چې کم ورب ته نږدې و، که هغه پلورل و زه به ورب پلورل لګوم، که هغه سینګولر و زه به ورب سینګولر لګوم. رول نمبر 4 identify pronouns are usually singular and take a verb form that ends with s. you will که زما سره صحیح indefinite pronoun وي، indefinite pronoun everyone everything دغه زما سره صحیح indefinite pronoun دی. که چېرته زما سره indefinite pronouns رالو نو هغه به usually عام طور باندې موږ څه لګو singular لګو، او هغې سره به زموږ سره چې singular وي نو موږ ته پته ده چې د هغې سره به د verb سره څه لګي s به لګي. لکه everyone walks to the store، دا زما سره indefinite pronouns دي. نو indefinite pronouns څه exceptions پکې شته، او عام طور باندې دا موږ څه اخلو singular اخلو. everything comes to back eventually، دا زما سره سره دي سینګولر به دا مونږ کنسیډر کوو. څلورم نمبر خبره دا شوه. اول نمبر خبره دا وه چې کله زما سره دوه سبجیکټ هغه په اینډ باندې راضي شي، هغه به زه څه کنسیډر کوم، هغه به زه پلورل کنسیډر کوم، هغې سره به زما سره اس نه لګي. دویم که چېرته زما سره ای چې ایوري پکې راغی هغه به زه سینګولر کنسیډر کوم. که چېرته آر نار بټ باندې یو ځای شي نو چې کم نږدې هغه ته به زه ګورم. که چې زما سره انډیفینټ پروناون وي عام طور باندې به زه سینګولر کنسیډر کوم. پنځم نمبر خبره ده the subject of a verb is never in a prepositional or verbal phrase. سبجیکټ به زما سره په prepositional یا په verbal phrase کې نه وي، phrase به نه وي. therefore you must isolate the phrase and find the proper subject. چې باید کې ماته پته نه لګي، په phrase کې ماته پته نه لګي چې دا سبجیکټ دی او دا پکې verb دی او دا هغه به یو خبره به وي، یو phrase به وي. لکه مونږ وایو چې the mother duck with all of her little ducklings دا بیکوز زما سره یو فریز دی. نو په دې کې ګوره د مدر ډک with all of her little ducklings نو دا ټول زما سره یو فریز دی. نو په دې کې ماته پته نه لګي، نو دغه به زه اول ایسولیټ کړم. د مدر ډک چې کوم دی دا یې څه کړی دی ایسولیټ کړی دی. نو مدر ډک چې کوم دی دا څه شی زما سره سبجیکټ دی. نو دا زما سره ټوټلی یو پریپوزیشنل فریز و یا وربل فریز و. نو په فریز کې به زه څه وکړم، اول به دغه ایسولیټ کړم چې ماته د پراپر سبجیکټ پته ولګي چې په دې کې سبجیکټ څوک دی. لکه دلته کې مدر دی او بیا څه دي لیټل ډکلینګز دي، نو په دې کې ماته پته نه لګي چې دا په څه باندې راوځي شوي دي او څه دي. نو دا زما سره یو فریز دی. نو دې نه به د ټول ناول زه څه چل وکړم، هغه سبجیکټ پتې زه پراپر سبجیکټ پتې ایسولیټ کړم، د هغې نه پس به بیا څه کوم چې په سینګولر لګول دي او که پلورل لګول دي. نو د مدر ډک زما سره څه شی دی، یو سینګولر دی که نه. نو چې سینګولر دی نو هغې سره به زه څه لګوم، سینګولر ورب به لګوم. واکس سینګولر ورب دی. واکس ټو د سټور د مدر ډک انکلوډینګ آل هر ډکلینګز walks to the store. بیا خبره ده some indefinite pronouns in noun will be singular or plural depending on the object of the prepositional phrase. وس زمونږ خو الریډي خبره وکړه چې کوم زموږ سره indefinite pronouns دي هغه عام طور باندې موږ singular consider کوو، خو زموږ سره داسې pronouns دي چې هغه زموږ سره څه به موږ plural یا singular باندې consider کوو چې د هغې په څه باندې به ډیپینډ کوو، په object of prepositional phrase چې د هغې زموږ سره د prepositional phrase object say like these words are always about number or amount such as half, all, some, none, must, part, etc. دا زم سره زیاتره د څه د نمبر یا د اماونټ په باره کې موږ ته انډیکیشن نه کوي. لکه some of the students are gone. نو په دې کې موږ خبره وکړو د object. نو دلته کې زم څه دي سټوډنټس زموږ سره څه دي objects دي که نه. نو اس راغلی د سټوډنټ سره زیات سټوډنټس دي که نه. نو دلته کې موږ څه ولګوو، آر ولګوو. آر ما ولې ولګوو چې دا زموږ سره سم خو زما سره انډیفینټ پروناون دی، خو د هغه په object باندې ډیپینډ کوي چې دا زما سره لږ دي او که ډېر دي، یو دی که دوه دي. نو سټوډنټس چې کوم دي د دې نه ماته پته ولګېده چې څه سټوډنټس چې کوم دي هغه تللی دي. نو ما آر چې کوم دی ایز ما ونه لګوو، ایز سینګولر دی، آر زموږ سره دلته کې دا هیلپینګ ورب نه دی، دلته کې آر چې کوم دی دا مین ورب دی. دا موږ ته انډیکیشن نه کوي. موږ ورب ویلو چې ورب زما سره هر هغه چې هغه به ماته څه په باره کې شو کوي، دا به ماته د کار په باره کې، د ایکشن په باره کې، د سټیټ په باره کې به ماته څه کوي انفارمیشن به راکوي. نو دلته کې آر چې کوم دی دا ماته د سټوډنټ په باره کې سره کوي انفارمیشن نه کوي، یو سټیټ ماته شو کوي چې هغه تللی دي. some of the cake is gone. نو به دې کې وایي some of the cake is gone. نو کیک چې کوم دی یو کیک دی که نه، په object باندې ډیپینډ کوي. object زما سره څه دی، کیک object دی. نو هغه څه کیک چې کوم دی هغه تللی دی. نو ایز ما ولې ولګوو ځکه چې ما د کیک ته ډیپینډ وکړو. سم خو بیا زما سره انډیفینټ پروناون دی، خو کیک چې کوم دی دا سینګولر دی. دلته کې ورب ما څه ولګوو، سینګولر مې ولګوو. د مدر ډک with all of her ducklings walk to the store.
په دې کې اوس د مدر ډک اینډ آل زما سره دی انډیفینټ پروناون دی، خو دلته کې که ډکلینګز ته زه وګورم ډکلینګز څه دي هغه ډېر دي که نه، واړه واړه بطخې چې دي د هغې سره خپل بچي سره چې کوم دی هغه سټور ته لاړ. نو واک ما ولې ولګو؟ واک زما سره څه دی پلورل دی که نه، نو پلورل ما ځکه ولګو چې دلته کې ډکلینګز چې کوم دي هغه څه دي ډېر دي، نو د دغې نه موږ ته پته ولګېده چې دا زما سره څه دي پلورل دی. یو پکې دا رول شو چې که چېرته زما سره څه انډیفینټ پروناون به موږ سینګولر یا پلورل هله کنسیډر کوو چې د هغې په اوبجیکټ باندې به ډیپینډ کوي چې دغه زما سره اوبجیکټیو فریز په اوبجیکټ د پریپوزیشنل پریز دی، لکه ګوره آل اف هر ډکلینګز اف د سټوډنټس اف د کیک د زما سره یو پریز دی، د اوبجیکټ د پریپوزیشنل یو فریز دی د اوبجیکټ، د دې نه ماته پته لګي چې دغه زما سره سینګولر دی او که پلورل دی. رول نمبر 7 دا دی when a collective noun such as family, group, committee, class is the subject the verb will end when is. نو سمپل خبره ده چې کلیکټیو ناون به موږ سنګولر کنسیډر کوو، کلیکټیو که هغه فیملی که ګروپ که کمیونټي که کلاس وي هغه موږ سنګولر کنسیډر کوو، د سنګولر سره به زموږ د ورب سره به اس لګي، لکه مای فیملی with all my crazy cousins always walks to the store. walks راغلی دی سنګولر لګېدلی دی، ولې سنګولر لګېدلی چې مای فیملی څه ده د زم سره یو کلیکټیو ناون دی. A few nouns such as economics, mumps, measles and news end with s but are considered singular. موږ خو ویلو چې د سبجیکټ سره چې کله زم سره اس راشي نو دا به صحیح پلورل وي، خو څه داسې سبجیکټس دي چې د هغې سره پلورل چې کوم دی هغې سره اس راځي خو هغه پلورل نه دي، د دې په دې نیم کې اس راځي، لکه موږ وایو چې اکنامکس زما سره څه دی یو فیلډ دی، خو که چېرته زه اکنامک ویم نو اکنامک بیا ما له څه ویلیو نه راکوي، اکنامک زموږ سره بیا یو ایجکټیو دی اسمي صفت دی اکنامک معاشي، نو معاشي څه او که زه سویم معاشیت نو دا زما سره څه دی اکنامکس دی. ممپس چې کوم دی په دې کې هم اس دی خو دا زما سره څه دی ممپ څه مینینګ نه ورکوي، ممپس چې کوم دی بیا زما سره څه دی دغه کمیونیکیبل ډیزیز دی صحیح شوه. نو ممپس چې کوم دی دغه شو، میزلز شو، که میزلز ووایم نو میزل موږ څه نوم نه راکوي، میزل غلط دی، میزلز چې دی دغه اوس بیا زما سره څه دی نیوز، که زه نیو وایم نو نیو بیا د هغې معنی بدلېږي، هغه مطلب نیو دی، او نیوز چې کوم دی د هغې بیا معنی څه هغه بدله ده، نو دا به موږ څه کنسیډر کوو سنګولر به کنسیډر کوو. You can tell these s words are singular because if you take the s away you don't have a noun. که چېرته دې نه موږ دا اس لرکو دا بیا نوم نه دی، دا بیا زموږ سره څه کې د هغې بیا د دې پام چینج کېږي. فار ایگزامپل economic and new are adjective that describe a noun. دا بیا زموږ سره ایجکټیو دی، ایجکټیو به زما سره ناون کنسیډر کوي، نو دې له بیا بل نوم پکاري، بل نوم بوله بیا پکاري. ممپ اینډ میزل ډونټ ټیک اني سینس، او ممپ او میزل بیا موږ له سنس نه راکوي چې ممپ څه دی او میزل څه دي. فار ایگزامپل اکنامکس از هر فیوریټ سبجیکټ، نو اکنامکس د هغې سره فیوریټ سبجیکټ دی. رول نمبر 9 زما سره دی when the subject is a unit of a measurement of a time, distance, money, weight, etc. که چېرته زما سره یو یونټ راشي، که چېرته یو یونټ راغی نو هغه به زه څه کنسیډر کوم سنګولر به کنسیډر کوم، لکه زما سره کیجي راغی، پاونډ راغی، سره راغی نیوټن راغی، دا ټول چې کوم زما سره یونټس دي نو دغه به موږ څه کنسیډر کوو سنګولر به کنسیډر کوو، چې کوم چې کنسیډر سنګولر نو هغې سره د ورب سره به اس راځي، لکه 10 pounds of chocolate is too much to eat at once. 10 pounds دی بیا هم اس دی 10 pounds of chocolate، خو بیا اس زما سره راغلی، اس سره دلته مین ورب دی، آر نه دی راغلی، آر ټو مچ نه دی راغلی، نو زما سره 10 pound چاکلیټ دی ډېر زیات دی د خوړلو لپاره په یو ټایم باندې څوک نه شي خوړی. دلته کې زما سره ایس ځکه راغلی دی چې دلته کې زما سره څه دي دغه زما سره یو یونټ دی. 13 feet of kite string triangles are very easy. دلته کې زما سره string راغلی، strings نه دی راغلی، دغه ځکه چې زما سره دا زما سره feet بیا زما سره یو measuring unit دی. رول نمبر 10 چې دی in a question or in a sentence that begin with dear or here، که چېرته ما په سنټنس کې dear یا here ولیدو یا زما سره یو کوېسچن سنټنس دی صحیح شه، زما سره انټراګیټیو سنټنس دی، پای کې زما سره کوېسچن شوی دی، یا زما سره هغه سنټنس چې هغه د dear یا د here نه شروع کېږي نو د هغې سره به زموږ سره به سره کېږي ویل افن بیکم بیفور د سبجیکټ، نو د هغې نه به موږ ته پته ده چې سبجیکټ چې کوم دی هغه به مخکې راځي، د ورب نه به سبجیکټ مخکې ته راځي. دا خو نارمل رول دی چې کله موږ د سنټنس نیګیټیو سنټنس سوري دغه جوړو انټراګیټیو سنټنس جوړو نو د هغې نه موږ سبجیکټ بار ته راوباسو، د ورب نه یې مخکې راولو، نو دغه سیم رول دلته کې دی چې کله زموږ سره یو کوېسچن سنټنس راځي یا هیر دیر راغی نو د هغې کې به زموږ سره سبجیکټ به د ورب نه مخکې به راځي. ویر از مای سویټر، ویر از
مای سویټر مای چې اس چې کوم دی دلته کې مین ورب دی نو اس چې کوم دی هغه ویر راغلی دی نو از مای سویټر په دې کې زما سره مای سویټر از دا خو داسې په کارو مای چې کوم دی په دې کې سبجیکټ کې از چې کوم دی دا مین ورب دی سویټر آبجیکټ دی ویر پکې راغلی دی نو سبجیکټ چې کوم دی هغه مخې ته راغلی دی دیر آر مای سویټرز په دې کې بیا چې کوم دی دا زما سویټرز دي نو سویټرز چې کوم دی هغه پلورل دی او دغه چې کوم دی آر چې کوم دی هغه بیا مین ورب دی نو آر دی نه مخکې راغلی دی نو سمپل خبره ده که چېرته کوېسچن یا زما سره هیر یا دیر هغه په یو سنټنس کې و ویر یا دیر نو د هغې نه به زموږ سره سبجیکټ چې کوم دی هغه به مخکې راځي example like the biggest problem we face is all the school that have rabies around there بیا هم دا خبره ده چې the verb must agree only with the subject رول نمبر 11 دغه دی چې کوم زموږ سره ورب دی هغه به صرف د سبجیکټ سره اګري کېږي د دې مطلب دا نه دی چې دا به زموږ سره د object سره هم اګري کېږي نو the biggest problem we face is all the school that have rabies around here په دې کې زموږ سره ورب چې کوم دی هغه وی چې کوم دی موږ خبره کړې وه چې وی زموږ سره څه دی دا زموږ سره پلورل سبجیکټ دی او دلته کې the biggest problem we face on us چې complicated example دا بیا کنفرم کوم درته وایم نمبر 12 gerunds چې کله زموږ سره راشي ing پام والا چې کوم gerunds دي نو can be subject and follow all the same rule above چې زموږ سره gerund والا راشي چې زموږ سره ing نو هغې کې به زموږ سره صحیح هغه هم زموږ سره سبجیکټ کېدی شي لکه رننګ شو زموږ سره رننګ خو الریډي موږ خبره وکړه چې زموږ سره په رننګ خو منډه ده دا خو زموږ سره یو کار دی دا موږ ته ورب شو که خو چېرته دا زما سره از ا سبجیکټ راشي نو په دې کې به هم زموږ سره کوم چې موږ رولز ویلي هم هغه رولز به وي لکه رننګ with ducks is my favorite sports دلته کې از راغلی دی سینګولر راغلی دی نو رننګ with ducks د رننګ with ducks چې کوم دی is my favorite sport په دې کې زموږ سره از ولې راغلی دی سینګولر راغلی دی ځکه چې زما سره د ډکس سره منډې ول رننګ چې کوم دی سمپل یو کار دی نو سینګولر شو که نه نو په دې کې زما سره ورب چې کوم دی هغه هم سینګولر لګي دی بل اگزامپل نه پوه شي چې رننګ ټو د stores and flying through the air are my favorite sports اوس په دې کې د دوو سپورټس خبره ده یو رننګ شو او یو فلاینګ شو نو دلته کې بیا زما سره دی آر چې کوم دی هغه پلورل دی آر مای فیورټ سپورټس دلته کې بیا زموږ سره راغلی دی فلورل راغلی دی نو په دې کې دا خبره کوي که چېرته جرنډ راشي که جرنډ از ا سبجیکټ راشي نو بیا به د هغې سره زموږ صحیح سیم رول به که جرنډ چې کوم یا زموږ سره پلورل وو جو سبجیکټ په پلورل راځي که جرنډ زموږ سره څه سینګولر وو جو سبجیکټ په سینګولر راځي لکه په دې کې رننګ دی صرف رننګ دی جو از راغلی دی سینګولر په دې بل کې زموږ سره پلورل دی رننګ دی او فلاینګ دی دوه دي که نه نو دلته کې بیا زما سره څه دی آر راغلی دی آر هم پلورل دی رول نمبر 13 چې کوم دی هغه دا دی چې when using who that or which you must look to the noun these relative pronouns are referring to in order to determine whether the subject is singular and will have verb ending with s and plural is لیکن دا خبره ده که چېرته زموږ سره راځي هو راشي that راشي یا which راشي نو موږ به ګورو چې ناون څه دی دغه ریلیټیو پروناون ته موږ ګورو که چېرته زما سره دغه ریلیټیو پروناون زموږ سره سینګولر وي جو د ورب سره به اس لګي که چېرته زموږ سره پلورل وي جو د ورب سره به اس نه لګي لکه the girls who eat cake are happy girls هغه جنکۍ girls دي که نه نو په دې کې زما سره څه راغلی دی آر راغلی دی آر هیفي ځکه چې ګرلس چې کوم دی هغه ډېر دی زما سره ریلیټیو پروناون دی که نه نو دلته کې زما سره دی آر راغلی دی ځکه چې هغه زما سره دی پلورل دی نو آر زما سره پلورل دی او د ګرل هو ایټ کیک از هیپي دلته کې زما سره هماغه سنټنس دی خو چې کله ګل راغلی دی نو یو جینۍ ده نو پای کې زما سره از مین ورب راغلی دی هغه څه ده خوشحاله ده دغه زما سره ټوټل سبجیکټ ورب اګریمنټ